تر دې ځای د جمعیت طلبه اسلام یو ذمہ دار ملګري په دغه تقریب حلب بردارۍ کې د شرکت دعوت راکو او ماته چې څنګه دعوت راک نو زه حیران شوم چې ثوابۍ ته د دغه پروګرام د پاره په کوم بنیاد باندې ماته د دعوت راکړي دا جمعیت طلبه اسلام دا سیاست چې ده په تمام پاکستان کې د دې استاد ذله چې ده نو هغه ذله ثوابۍ ده او ما په خپلم سیاست د جمعیت طلبه اسلام دلته نزده کړی او زما درې استادان دي په دې میدان کې قاضي فضلالله ایډوکیټ صاحب مولانا پلیلی حقانی صاحب چې وزیر تعلیم پاتې شوی دی او زمونږ نور الاسلام بيدام زما استاد دی زما اول کال د طالبګرۍ و دی براته باجوړ دا ډېر مشر سړی داسې کشر ښکاري لیکن دا ډېر پخوانی دی زه ډېر وړوکی ماشوم وم او دا براته و موږ ته به دا قصې کولې او د شاه ولی الله او د ابوالکلام آزاد او دا فلسفې به موږ ته ذکر کولې نو سیاست خو موږ دلته زده کړی دی نو دلته کې زمونږ راتګ او په دې خبرو باندې بحث د دې سمانه خو نه جوړېږي خو د دې اکابرو هغه دست شفقت دی او حسن ظن دی بهر کې حاضر شومه خبرې ټولې وشولې او نه د خبرو وخت شته ځکه اذان یې وکړه اوس به تاسو ما په خیال جمع به مونځ به هم کوئ که نه یې کوئ د ثواب جي ټي آی والا جمع کوئ خو خیر که لږه وروسته شوله څه خبره نه ده زه به صرف دومره خبره تاسو ته وکړم جمعیت طلبه اسلام د جمعیت علماء اسلام ذیلی شاخ ده جمعیت علماء اسلام په دې ملک سیاست کوي لنډې لنډې خبرې کوو د سیاست معنی دا ده چې جمعیت علماء اسلام په دې ملک حکومت غواړي پاکي پاکي خبرې شولې حکومت غوښتل دا حد مشترک دی پیپل پارټي هم غواړي او نیشنل پارټي هم غواړي او مسلم لیگ هم غواړي او سیکولر قوتونه هم غواړي او مذهبي قوتونه هم غواړي دا ټکي زمونږ په منځ کې حد مشترک دی خو که راځو اغراضو ته او مقاصدو ته نو بیا به بیلتون راځي چې حکومت منګه سله غواړو دی سله غواړي اصل کې تاسو ټول طالبان وای او په هر پن کې چې ورننوځئ نو وایي دا تعریف دی او دا غرض دی او دا موضوع ده او دا غایه ده او دا پلانې دی او دا ډنګری دی او دا شی نشي د نه زده کړي نو دغه علم کې شروع هغه علا وجه البصیرت نه یوازې ډنته کاڼې ګزارل دي او شاید چې نن یې شروع کړي او سبا یې پرېږدي دغسې سیاست دی چې تعریف دی نه زده کړی غرض دی نه زده کړی موضوع دی نه زده کړی ستا به د سیاست سره تعلق علی سبیل البصیرت نه دا به جذباتي نن به یو سبا به ختمي او سبا به یو ماښام به ختمي په دې موضوعګانو په دې خبرونو چې د حکومت او د سیاست تعریف څه دی او غرض یې څه دی خو غرض باندې به خبره وکړم دوه څیزونه مخې ته دي تعمیر دنیا او تعمیر دین آیا د حکومت مقصد تعمیر د دنیا دی که د حکومت مقصد تعمیر د دین دی زمونږ دا سیکولر طاقتونه وایي چې د حکومت مقصد تعمیر د دنیا دی دنیا آبادول سړکونه بجلی او ګیس او دا څیزونه خلکو ته فراهم کول دا د حکومت بنیادي مقصد دی او دا کار چې څوک هم شي کولی هغه د حکومت اهل دی او هغه له اوټ هم ورکول پکار دی او هغې له اقتدار د ملک هم ورکول پکار دی دا د هغوی لنډ کوتاه نظر دی د حکومت د مقصد او د غرض په حوالې سره زمونږ د مسلمانانو خلکو د علماو د قرآن او د سنت نه چې کومه خبره ثابته ده هغه دا ده چې د حکومت مقصد یوازې تعمیر دنیا نه ده د حکومت مقصد تعمیر دین هم ده ټیک خبره ده د بجلی ورکولو د پاره د سړکونو د پاره د مواصلاتي نظام د پاره د ابپاشي نظام د پاره د هیلث د پاره د ایجوکیشن د پاره د حکومت ضرورت شته خو څه خبرې د دین هم داسې دي چې د هغې د پاره هم د حکومت ضرورت شته جهاد بغیر د حکومت نه نه کیږي او د جهاد د پاره د حکومت ضرورت دی چې خلیفه او امیر المؤمنین موجود دي ٹھیک شوله جی عدل او انصاف بغیر د حکومت نه په معاشره کې ناراضي یا داود ان جعلناک خلیفة فی الارض لتحکم بین الناس بالعدل انصاف بغیر د حکومت ناراضي
حدود او د قصاص نه پاس بغیر د اسلام نه کیږي. امر بالمعروف او نهی عن المنکر چې د دې امت اجتماعي فریضه ده په صحیح معنی کې دا د حکومت نه بغیر نه کیږي. قرآن وی الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر. کما حکومت تاسو لدرکا د خلکو لا به په صحیح معنی اقامت د صلات او ورکول د زکات او امر بالمعروف او نهی عن المنکر به هغه کې به ډنډه استعمالي کې په کم امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې چې ډنډه استعمال شي من را منکم منکر په اول سټیج خو هغه تغییر بلیت ده بیا جرایم مخنیوي کیږي. یوازې په خوله باندې هغه د جرایم مخنیوي نه کیږي. نو د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر د پاره د حکومت ضرورت ده. دین چې مضبوطیږي او په دنیا کې په تمام ادیانو باندې غالب ګرځي اسلام او د دنیا بین الاقوامي او انټرنیشنل مذهب جوړه د دې په شا چې سیاسي قوت او حکومت نه دا نه مضبوطیږي او دا د دنیا بین الاقوامي مذهب قرآن په خپل وایي وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. کله خلافت راغی دین به مضبوط شي. ٹھیک شو لجی. نو حکومت باندې امر بالمعروف نهي عن المنکر موقوف، جهاد موقوف، د حدود او د قصاص نظام موقوف، تمکین د دین مضبوطواله د دین موقوف، عدل په موقوف، د مسلمانانو وحدت بغیر د حکومت نه ناراضي. دا ټول خبرې په موقوف دي. دا کوم خبرې چې زه کوم تاسو طالبان او علما وي د دې اقامت او تنفیذ فرض دی که فرض نه دی؟ اقامت د عدل فرض، جهاد فرض، حدود او قصاص فرض، وحدت د امت فرض او ضروری دی. دا ټول خبرې ضروری. امر بالمعروف او نهی عن المنکر فرض او دا ټول خبرې موقوف دي په حکومت او موقوف علیه د فرض سره فرض دي. نو چې دا څه فرض دي نو د اسلامي حکومت جوړول فرض دي. په دې خبره پوهیږئ؟ د دې وجه نه زمونږ عقایدو دا مسله ډېره په صریحي الفاظو ذکر کړې ده چې د اسلامي باچا تقرری په امت باندې فرض ده. ونسب شرقایت تاسو ویلې دی ونسب الامام من اهم الواجبات ولذا قدموه على دفن النبي صلی الله علیه وسلم. نو په دې خبر هم سره سر خلاص شو چې حکومت اسلامی قائمول په امت فرض دي. فرض دي که نه دي؟ نو که اسلامی حکومت نه نو دا خلک به ټول ګناهګاري او که اسلامی حکومت وجود تراغه دغه فرض منګه پورا کړه. جمعیت علماء اسلام په امت کې چې دغه کمې ده د دې د پورا کولو د پاره کوشش کوي د اسلامی فلاحي حکومت د قیام د پاره. په دې خبره تاسو پوهیږئ. د پاره زمون سره دو پوره مني یا زمون سره دو طاقت دي یا زمون سره دو قوت دي. یو تمنګه قوت حاکمه وو او بل تمنګه قوت داعیه وو. جمعیت علماء اسلام دا قوت حاکمه ده، جمعیت طلبه اسلام دا قوت داعیه ده. نور الاسلام صاحب تاسو ته ویل چې تاسو فکری او دعوتی تنظیم وای. جمعیت علماء اسلام سیاسی تنظیم ده، تاسو سیاسی نه وای. جمعیت علماء اسلام قوت حاکمه ده، تاسو قوت داعیه وای. قوت حاکمه مطلب دا ده او د سیاسی مطلب دا ده چې حکومت په دې ملک د راځي نو جمعیت علما به راځي که جمعیت طلبه به راځي. تاسو ته تپوس کوم جمعیت علما به راځي ستاسو حکومت نه راځي. ښه که سنیټران جوړېدلو موږ به جوړېږو او که منشتر جوړېده مولانا پلی علي حقاني به جوړېږي. تاسو نه منشتران جوړېدی شي نه امینګان جوړېدی شي نه امپیګان. ستاسو حکومت نشي راتللی. تاسو قوت داعیه وایي، فکري قوت یې وایي. ستاسو کار دعوت ده. د دې لپاره موږ جوړو نظم. نظم د درې شیانو نه عبارت ده. افراد، تنظیم چې څه ته وایي، افراد، نظم او نصب العین. اوس افراد موجودو خو نظم نو. امیر جنرال سیکرټري تقسیم د عہدو نو شوی، هغه نظم مکمل شي. مرکز کې، صوبه کې، اضلاعو کې، تحصیلونو کې دا شی مخ په وړاندې باندې راغی او دا شی جوړ شو. ټیک شوله جی.
نصب العین ستاسو واضح دی کم چې د جمعیت علماء اسلام دی منگے لگوگد وہ خدا کی زمین پر خدا کا جمعیت کے دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کا او تاسو بیخی مختصر کړی دی للہ الامر بس نو خبره په دې ځمکه د الله تعالی نظام د دې خبرې دعوت ورکول دی او د جمعیت علماء اسلام دغه نصب العین د پاره سپورټران او ملګری پیدا کول دي نو ستاسو دوه میدان دي یو میدان ستاسو د نوجوان دی یو ستاسو تعلیمی میدان دی دا دوه میدانونه موږ په تاسو کنټرولو یو دا چې نوجوان بل طرف ته لاړ شي باقاعده طور باندې تاسو د نوجوان سره د نن نه په رابطه کې شئ چې په ذل ثوابۍ کې دا کم چې موجوده نظم جوړ شو تاسو خلک اوچت کو چې په ذل ثوابۍ کې یو نوجوان کده سټوډنټ دی کده کلینډر دی کده سبزی پروش دی کده زمیدار دی خو چې یو نوجوان بغیر د دعوت نه ستاسو نه پاتې نشي هر نوجوان ته دروازه وټکوئ او راشه ته تباهۍ په لار باندې روان الله دې میراد کې جمعیت طلبا کې داخل شو ښکلی نصب العین لرو منډم د جهاد دو پیسه دیم جهاد دو جلسې له تک دیم جهاد دیو هر بدني والله که تاسو په صحیح او په اخلاص باندې د ثوابۍ هر نوجوان ته دعوت ورکئ نو که 100% پیدا نشي د 80% د نوجوان قوت به ستاسو سره نو یو خدا کار وکئ دویم ستاسو تعلیمي میدانونه دي زمونږ سره دینی مدرسې دي زمونږ سره عصري ادارې دي دې ته ورننوځئ هلته رانه خلک خرابېږي عصري ادارو باندې خلک ورننوځي دا نوجوانان اوچتئ د هغه ذهن جوړئ او هغه د بيدینۍ په سب کې ودرې او د بېحیایۍ دپاره او د بيدینۍ دپاره سبا استعمالئ بچی د مسلمان دی په خاندان د مسلمان کې غټ شوی دی او سبا په بل سب کې ودرېږي نو چې دغه نوجوان په بل سب کې ودرېږي تی د اسلام په سب کې ولې نه ودرې د ده د صلاحیتونو نه چې باطل قوتونه پیدا اخلي د ده د صلاحیت نه ته ولې پیدا نه هلې ښه زموږ دیني مدرسې که تاسو دینی مدرسو کې ضرورت نشته رسله ورځو هغه خوا سم شوي دي وروره په تعلیم باندې یوازې نه سمیږي په مدرسو کې خو تعلیم ورکوي تعلیم ځان له شی دی او تربیت ځان له شی دی دغه د مدرسې تعلیم به چلی څنګه کار به ترې څنګه اخلي صلاحیتونه به یې څنګه استعمالوي دا ستا کار دی که تاسو مدرسو کې دا شی پرېښوستو قسم دی دغه طالب د مدرسې دی چې 12 کاله محنت به پرې ما کړی او دا به سبا د بل چا دپاره استعمالېږي او داسې وشوله که ونه شوله دې مدرسو ته خلک راننواته که نو زموږ دغه طالبان یې اوچت تللو د دوی دغه جنوني جذباتو نه پیدا واخیستله ځکه چې ما خو جذباتي تیار کړی دی خو طریقه د جذبې د استعمال خو ته زه په مدرسه کې نه ښیم شیخ الحدیث ورته په مسند د درس باندې ناست دي او بخاري ورته لولئ ترمیزي ورته لولئ او دا د جنت او د حورو صفتونه ورته کوي چې په حورو کې جنت کې دومره ښایسته حورې دي او یوه پنډۍ چې ده نو دا دومره سپینه ده چې دننه پکې هغه هډوکې ښکاري دا ورته په حدیثو کې وایي که نه وایو خو دا حوره په څه میلاویږي عملي طور دې دپاره څه پکار دي دا ورته نه ښیي نو طالب خو د حورو عاشق جوړ کو د جنت عاشق یې جوړ که جوړ نه کو نو بیا چې بار راوځي د مدرسې نه نو هلته ورته یو څوک ولاړي وایي هو دا شیوال او په دغه گاډي کې اخلاص کا او بس اوس به تاتیا خورې میلاو شي او په دغه جومات کې اخلاص کا او اوس به او طالب خو د حورو شوقي دی نو هغه شیوال په جومات کې ګلاس خلره ما ته د پاس ما ته د ډي جي ډایرکټر دا پاسپورټ ډي جي چې و هغه ما ته قصه کوله زموږ چا خودکش وکړله طالب به اوس شی به چا له ذهن جوړ کړی نو پکې مړ نشه زخمی و بېهوشه حالت کې اسپتال ته ویوړ نو چې اسپتال ته ویوړ نو هلته ورته دغه اسپتال هغه نرسه سر ته ولاړه وه نو په دغه وخت کې دی په هوش کې راغی نو چې په هوش کې راغی نو کنځلې شروع کړلې وایي د دی د خویندو میندو داسې او داسې وکړمه هغه نرس ورته وایي خدای دې میراد که ولې کنځلې کې څه چل شوی دی هغوی وایي دې ته لګانو خو به ما ته وایي چې ته مړ شې تا ته به اویا ولاړي او ته خو یوه ولاړې او حور هم ډېره ښایسته نرسه خو م لیدلې ده که نه نو اشې هم ډېر ښایسته نو ښایسته هم ډېرې نو اوس دا صورت حال دی
دا د مدرسو طالبان دي قرآن او سنت زده کی خو نور خلک په قابل شي هغه به غلط استعمالوي نو که جمعیت طلبه ورشي نو دا به صحیح استعمالیږي په دغه حوالې سره ستاسو دا نظم جوړ شوی دی زه ستاسو نور وخت اخلم آخري خبر هم بس دغه راټولوم چې دا کوم صدر مقرر شو جنرال سیکرټري مقرر شو کوم سره کابینه مقرر شوله زه هغې ته مبارکباد هم پیش کوم او څنګه چې زما د مشرانو خبره وکړله چې د لوی باطل قوت سره ستاسو مقابله ده د بېدینۍ سره مقابله ده د بېحیایۍ هغه ډېر د بېدینۍ او بېحیایۍ په شا باندې دنیا دا خو یو صرف تعلیم نه نه هغه وزیر اعظم هم لیدلی و او خو او هغه دغسې دي بهر کې عرض مې تاسو خدمت کې دا کاو چې زمونږ چې د کم چا سره مقابله ده ګورې هغه مادي طور باندې ډېر طاقتور دي دا کومه بېدیني چې را روانه ده د څلور دانګه عالم نه د دې مقابله ستاسو په سر باندې ده نو د ودو کېدو ټیم نه دی د زما د ورور نور الاسلام صاحب شکوه بالکل حق ده او په دې باندې تاسو مه خفه کیږئ چې تاسو راپانسئ څوک به راپاسېږي دا د ودو کېدو وخت نه دی او راپاسئ او د ثوابۍ په ګوټ ګوټ کې هلته د جمعیت طلبه اسلام دغه پیغام ورسوئ او انشاءالله که تاسو په اخلاص سره کار شروع کړئ اتحاد او اتفاق سره ستاسو د صوبې چې کوم ضلعي قیادت دی د ضلع د جمعیت علما هغه هم ډېر سنجیده خلک دی ځکه چې دا ټول تجربه کار خلک دی موږ رښتیا زده کړه ردی نه کړې ده مولانا پلی علي حقاني صاحب دا د ډېرو مدارجو نه وتلی سړی دی د تجربو نه نور الاسلام به یې د ورکوالي نه نو ښه د ضلعي قیادت هم تاسو ته الله ډېر ښه درکړی دی د دوی د صلاحیتونو نه پیدا واخلئ د دوی د سرپرستۍ نه پیدا واخلئ او انشاءالله په دغې بنیاد باندې خپل کار جاري وساتئ امید لرم چې الله تعالی په ذل ثوابۍ کې د جمعیت طلبه اسلام په ذریعه باندې یو علمي او تعلیمي انقلاب راولي وما علینا الا البلاغ